الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أبدي أزلي سرمدي لا أول له ولا آخر له لا ضد له ولا ند له ولا ممد له ولا معين له لا بشير له ولا نذير له ولا مشير له ولا وزير له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا وأولانا وأعلانا وأجلانا وحبيبنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انتہائی قابل قدر معزز علماء کرام طلباء کرام او عوام مسلمانانو مشرانو او کشرانو او امزولو نن چې مونږ او تاسو د دې دیر په علاقه عشیرې دره کې تار پتار علاقه کې د الله په دې کور کې د مسجد کې راجم یو د دې سبب او باعث ستاسو مخ کې واضح دی او معلوم دی چې دې ځای کې زموږ ورور مولانا محمد رؤوف صاحب او داغی سره مرګره قاری صاحب د الله رب العزت د دین خدمت کوي سماشومانو بچو د الله پاک کتاب ناظری سره تکمیل ته رسولی و دای په سلسله کې د مازیګر نه د اجتماع پروګرام شروع دی تاسو د علماو تقاریر او د نعتخوانانو شاعری او نعتخوانی واوریده زبم انشاءاللہ د دې موقع مناسب یو څو خبرې ستاسو مخکې عرض کوم عزتمندو مسلمانانو ورونو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې بهترین انسان هغه دی چې نورو خلکو ته پیدا ورسوي نو پیدا هر څوک د خپل سوچ او د خپل ذهن مطابق کوشش کوي چې بل ته ورسوي دا علما هم لګیا دي او د دوی دا کوشش دی چې د خپل قوم ته مسلمانانو ته نفع او پیدا ورسوي د ایمان تقاضا دا ده په دنیا کې دوه قسمه خلک دي یو قسم هغه خلک دي چې یو څیز ځان له بدی شي او بل پې ورړی او یو قسم خلک هغه دي چې د هغې ځان له کم شی خوښي د خپل ځان دپاره د خپلو بچو دپاره نو هغه د نورو دپاره هم د هغې کوشش کوي دا یو قسم انسان چې دی نو دا صحیح نه دی ځکه ځان له یو څه خوښوي او خلکو له بل شی خوښوي
او دا یو قسم انسان دا پوره انسان دی او کامل مومن دی. الله رب العزت دې موږ صحیح مومنان جوړ کی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیه ما یحب لنفسه. تاسو کی هغه وخت پورې یو سړی مومن نشي جوړې دی اسی منځونو او د سونو باندې به غاړه خلاص نشي. د زجر مقام دی لا یؤمن احدکم. دله به د ایمان پیدا ورنکي تر دې چې دی په دې صفت متصف نشي چې کم شی دی ځان له خوښوي چې هغه بل مسلمان له هم خوښ کي. چې کله دی په دې صفت متصف شو نو دی مومن دی او دله به بیا د ایمان پیدا ورکوي. الله دې دا صفت په هر انسان کې راولي. پای کې دار چا د ځان له یو سوچ دی یو فکر دی خو زمونږ د تمامو مسلمانانو عقیده دا ده زمونږ د تمامو مسلمانانو نظریه دا ده چې الله رب العزت کم دین را لېږلی دی کم کتاب را لېږلی دی کم نبی را لېږلی دی نو په دنیا کې د هغې کتاب نه او د هغې نبی د سنت نه بهترین شی بل نشته دی. دا زمونږ ایمان دی که نه؟ نو دا علما په قرآن انتهایی مین د رسول الله په سنتو باندې مین او د دې کوشش دا دی چې د قوم هر نارینه او هر زنانه هر مشر او هر کشر د قرآن نه خبر شي د سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم نه خبر شي. خپل قیمتي وخت د هغې دپاره صرف کوي سخت او تکالیف د هغې دپاره برداشت کوي د دې بچو سره زړه وخوري ځکه ماشوم صرف سبق نه د ماشوم به دورانی نه هم بچ کې جنگ جګړې نه به هم بچ کې او داسې به یې ویم نه چې وزغلي سبق پرېږدي او لخته به هم در سره یي یاره به هم وله ورکې او مینه به هم وله ورکې د هغه خیال به هم ساتي ځکه هغه په خپل خیر او شر نه پوهېږي. نو دا ماشومان چې د دې نه قاریان جوړېږي د دې نه عالمان جوړېږي دا د دې علماو کوشش او محنت د هغې ثمره او نتیجه ده او دا داسې په اسانه نه جوړېږي. کله کله د عوام چې جماعت ته راشي او د جماعت کې شوري ماشومان سبقونه وایي او یا څه ماشوم ورانې وکړي نو د اکثر غصه شي ته یو ټیم هغې ته نشي کتی او دی استاز خپل ټوله زندگی د هغې دپاره وقف کړې ده چې کوم فارغېږي هغه ځي او نوي داخلیږي او چې هغه کمال ته ورسي نو هغه رخصت شي او نور راځي او دا اراده ده چې تر څو مې په بدن کې ساه ده نو دا به زما کاري. دا علما د خپل قوم ډیر خیر خواهان دي. الله رب العزت دی زمونږ په ملک کې بلکې په تمام دنیا کې عالمان هغه ډیر کی. عالم دا د الله پاک یو لوی رحمتي په یو علاقه باندې او چې کله عالم صحیح العقیده صحیح النظریه او حق پرست انسانی دا د الله یو عظیم احسانی. بهرحال خبره مې دا کوله چې د ایمان کامل نښه دا ده چې کم شی سړی ځان له خوښوي چې هغه بل مسلمان له هم خوښ کړي. موږ عالمان چې څومره دي زمونږ ایمان دا دی چې د قرآن نه اوچت کلام موږ ته په دنیا کې بل نه ښکاري. موږ غواړو چې موږ قرآن ولسته او زده هم که چې خپلو کشرانو ته خپلو مقتدیانو ته عامو مسلمانانو ته د قرآن دا پیغام ورسي او دا خبره یوازې زمونږ نه ده د یو عالم خبره نه ده دا خبره د الله ده دا خبره د الله د رسول ده
او زمونږ د ټولو مسلمانانو دا ایمان دی چې الله څه ویلي دي نو هغه حق او سچ دي، د الله پیغمبر چې څه ویلي دي نو هغه بالکل حق او سچ دي. قرآن کې الله فرمایي الله نزل احسن الحدیث کتابا متشابها مثانیا. الله نزل احسن الحدیث، الله لگ لگ نازل کړی دی، لگ لگ را لېږلی دی هغه کلام چې هغه د تمامو خبرو نه ښایسته خبره ده. چا ورته ښایسته ووي؟ الله. ویلی ثواب دی، اورېدلی ثواب دی، عمل کول پې ثواب دی. دا اول نواله تر آخره پورې پدې کې ضعیفه خبره نشته، پدې کې کمزوري خبره نشته، پدې کې بې ثبوته خبره نشته، غلطه خبره نشته. دې چې کومه عقیده ښیي هغه عقیده ښایسته ده. الله الله د توحید عقیده چې دا بهترینه عقیده ده. د دې توحید دپاره الله پاک د انسانانو او د پیریانو خلقت کړی دی، پیدایش کړی دی. د دې د بیانولو دپاره الله پاک وقتاً په وقتاً انبیا را لېږلي دي. د دې د بیانولو دپاره الله انبیاو ته نصاب را لېږلی دی، آسماني کتابونه. انبیاو د ژوند خلاصه د الله توحید بیانولو. قرآن توحید بیانوي، د توحید بیان خلکو ته کوي، شرک رد کوي، د سنتو بیان کوي، د بدعاتو رد کوي، حلال خلکو ته واضح کوي، حرام واضح کوي، ښایسته اخلاق خلکو ته ښیي، حقوق الله ښیي، حقوق العباد ښیي. قرآن نه ښایسته کلام هغه په دنیا کې بلکې دی نشي. په فصاحت کې هم اعلی درجه کې دی، بلاغت کې هم اعلی درجه کې دی، په صداقت کې هم په اعلی درجه کې دی، او اورې په حقانیت کې هم په اعلی درجه کې دی. الله الله په اسی طریقې سره د دینا بهتر کلام بلکې دی نشي. نو دا عالمان لګیا دي هغه کلام چې هغه د تمامو کلامونو نه ښایسته دی، هغه د الله مخلوق ته رسول غواړي. امام الانبیاء محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب الله. هر چی پس د حمد و صلات و سلام ندی نو دا خبر واورئ اے مسلمانانو، یقینا بهترین خبر چه دا نو هغه د چا خبره ده؟ هغه د الله خبره ده، او د الله خبره چه دا نو هغه د الله کتاب او د الله کلام دی. قرآن ته الله کلام الله وی وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ. اے نبی که یو تند مشرکانو نا تا سر پناه غواړي چې مال پناه راکا نو پناه ورله ورکا، داسې ځای کې کښېنوه چې چرته د الله کلام بیانیږي چې دا کافرې واوري. ولی کلام الله ورته ولی واوروه؟ دا کلام الله داسې یو عجیب کلام دی چې کله یو کافر موریدلی دی نو په هغه باندې الله پاک اثر کړی دی، هغه کې الله پاک انقلاب راوستی دی. ډېر خلک داسې چې د رسول الله په مرګ پسې ورغلي وو، ډېر خلک داسې چې رسول الله سره د بحث او د خبرو دپاره براغلي وو، ډیر خلک داسې چې د رسول الله سلام سره عداوت او دشمنی کوله،
کله چې یو ځل د رسول الله د زبان نه قرآن اورېدلی دی هغه بیا صحابي د رسول الله جوړ شوی دی، هغه بیا غلام او خادم د رسول الله جوړ شوی دی. ځکه قرآن عظیم یو ډېر عجیب انقلابي کلام دی. ځکه خو علامه اقبال صاحب وایي چې فاش و گویم آنچه در دل مضمر است، فاش و گویم آنچه در دل مضمر است، این کتاب نیست چیزی دیگر است. چون به جان در رفت جان دیگر شود، جان چو دیگر شد جهان دیگر شود. وی سپا در تویم آغا راز چه کم زما پا دې زړه کې بند او پټ پروت دی ننې علل اعلان تا تویم. دا قرآن عظیم چې دی دا یو ناشنا کلام دی، دا یو ناشنا سبق خلقو ته ورکوي. دا اول د انسان په جگر کې چې راشي بدن کې راشي، بدن کې انقلاب راولي، او کله چې بدن کې انقلاب راولي نو بیا هغه انسان په جهان کې انقلاب راولي. الله الله. واورئ مسلمانانو توجه کوئ ماته. زه تاسو ته یو خبره کوم، دا د قرآن انقلاب دی. منګه ټول د یو آدم علیه السلام نو سیکړ وسیو، داسې ده که ټول یو شان انسانان یو، د ټولو یو شان ضرورتونه دي، د ټولو یو شان خواهشات دي، داسې ده که نه؟ یو سړی هغه چې دی نو یو شانه دی او بل سړی هغه بل شانه دی. رنګونه به یو شانه، خویونه او عادتونه او کلی به یو شانه، لیکن عملونه د یو بل نه بدل دي. یو بے نمازه دی د سره مز نه کوي، یو به یو ټیم هم چرته په زندګۍ کې مز نه قضا کړی، داسې ده که نه؟ یو به چرته حلال خوراک نه کړی، پته ورته نشته چې زما په خوراک کې حلال شته او کنه ټول حرام دی. او یو به داسې تیر شوی چې هغه به چرته حرام خوړلی هم نه، یو به چرته په زندګۍ کې غلا نه کړي او د بل زندگی به بغیر د غلا نه تیریږي، یو به چرته زنا نه کړي او بل به ټول عمر په زناګانو پسې ګرځي، یو به چرته سود نه کړي بل به ټول عمر په سودونو پسې ګرځي. د یو بدن چې دی، جامه چې ده، جوړه چې ده، خوراک او سکاک چې دی، شکل او صورت چې دی، دا د نیکانو خلقو او د بل د بدکارو د پاجرانو خلقو. دا انقلاب په دې خلقو کې، دا بدلون په دې خلقو کې د څه شي د وجې نه راغلی دی؟ دا د قرآن کمال دی. هغه دورونه د یو مور او د یو پلار بچي چې د یو په سینه کې قرآن دی نو هغه قاری دی، هغه عالم دی، داغه عقیده صحیح ده، داغه نظریه صحیح ده، داغه خبرې صحیح دي، هغه پخپل هم په سمه لار روان، نورو ته هم سمه لاره ښیي. او بل چې قرآن نه خبره دی، عقیده غلطه، عمل غلط، اخلاق خراب، خلق د هغه نه ځان ساتي. دا انقلابات قرآن راولي. نن چې دا قاری صاحب، نن چې دا مولوي صاحب، نن چې دا علما خیسته گیری، خیسته په سنت طریقه جامې، ښکلي مزیدار پټکي یا رومیالونه یا ټوپۍ په سر، خیسته چې دی نو په جوماتونو کې ناست صفا سترا او اجرو کې کېناستي نو هلته هم د خیر دعوت، که لارې کې نو هلته هم د خیر دعوت. دا خلق ولې داسې پال کوي د ګناه نه، ولې داسې ځان ساتي د ګناه نه، ولې د نیکۍ شوق د دوی په زړه کې زیات دی؟ اصل وجه دا ده چې د دوی په سینه کې قرآن دی او قرآن سره انسان نیک جوړیږي، قرآن تعلیماتو سره انسان کې تغییر او تبدیل راځي. اللہ اللہ. قرآن کے اللہ پاک فرمائی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ اکبر. اے مسلمانانو
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. زتا استنن یو پیغام در کو ما توجہ کئی. ار سڑے وی یو کېدل پکار دی، یو ځای کېدل پکار دی. یره جی اختلافاتو نه څه نه جوړېږي. راځئ چې د قوم د پاره څه د خیر کارونه وکړو. څوک د یو خبرې باندې را جمع کېږي، څوک وایي جماعت او تنظیم جوړو، وټونه به واخلو، یو سړی به مشر کو، آب بیا د قوم خدمت کوي. څوک وایي یو تنظیم جوړو، هغه به د کونډو د یتیمانانو تپوسونه کوي، هغې سره به مالي تعاونونه کوو، هغه به م لګیایي خیر او د خیر ښېګړې کارونه به کوي. څوک وایي زمونږ په کلي کې روډ خراب دی، راځئ یو ځای کېږو چې دا روډ جوړ کړو. څوک وایي زمونږ په کلي کې بجلي نشته، راځئ چې یو شو، یو چغه او اوچته کړو، د خپل کلي د بجلۍ سوچ او فکر وکړو. څوک وایي ګیس نشته، راځئ چې د هغې دپاره یو شو. مختلفو حالاتو کې مختلفو خبرو دپاره خلک یو ځای کېږي. دا ټول د خیر کارونه دي. الله دې موږ او تاسو هر د خیر کار دپاره یو ځای کړي. خو یو ډله داسې ده چې هغه وایي خلک په شرک کې مبتلا دی، خلک په بدعاتو کې مبتلا دی، خلک په جهالت کې پروت دی، خلک په بېدینۍ کې پروت دی. ای مسلمانانو راویښ شئ، بیدار شئ، راځئ چې پاسو او دغې خلکو توجه دین طرف ته راواړو. هله چې د دنیا نه یو سړی د ایمان سره لاړ شي، صحیح عقیدې سره لاړ شي، صحیح عمل سره لاړ شي، د دې دپاره پروګرامات، د دې دپاره اجتماعات، دام اجتماع دا نورم ډېرې اجتماعګانې کېږي. نن به ته د نوټ خبره نه اورې، نن به ته د اوټ خبره نه اورې، نن به ته نورې د دنیا خبرې نه اورې. د نن اجتماع خلاصه او غرض دا دی، دې خلکو ته یو پیغام دی چې ای خلکو، زمونږ او ستاسو د دنیا او د آخرت کامیابي د الله په دین کې ده او د الله د نبي په حکمونو طریقو کې ده. راځئ چې د الله دین او د نبي طریقې په ځان کې راولو. دنیا به هم زمون ښایسته شي او آخرت به هم زمون ښایسته شي. دا هغه اجتماعات دي. نو خلک وایي چې یو شی، نو اکثر پکې مینس کې رکاوټونه پیدا شي، یو نه یو خوا بل نه بل خوا خلک خواره شي. الله پاک موږ ته د یو کېدو پیغام را کړی دی. سیاست ستاسو خپل کار دی. توجه ده، موږ سیاسیان نه یو. سیاست ستاسو خپل کار دی. د دنیا کارونه ستاسو خپل سمې دی چې څوک یو کاروبار کوي، څوک بل، خو په شرط د دې چې جایز وي. خو واورئ مسلمانانو، زموږ یو پیغام دی، اے د تمامي دنیا مسلمانانو راجمع شئ، جماعتونه جوړ کئ، مدرسې جوړې کئ، د قرآن تعلیمات عام کئ، علماء سره اتفاق او اتحاد وکئ. واعتصموا بحبل الله جميعا. ټول منګولې ولګوئ پر سید دین د الله تعالی باندې. ټول حبل الله قرآن دی. حبل الله څه شی دی؟ حدیث کی راضی چی حبل اللہ الممدود من السماء الى الارض. داد اللہ غرسیدان اسمان نظم کے طرح کزا شویدان. او قرآن تا اللہ حبل اللہ وی. توجہ دا د دی وجه دا نکته واورم. دا دنیا مثال دی اوس خاط ډندې، د دې مثال دی اوس خاط اوبو دی د کوی دی. کله چې انسان یو کوی ته وغورځېږي، یو ډنډ ته وغورځېږي، نو دی په رسۍ باندې خلک بیا د هغې نه راوباسي چې دا رسۍ دې نیولي نه ډوبېږي به نه، او که دا رسۍ دې پرېښوده نو غرقېږي او ډوبېږي. پوه شوې که نه؟ اے مسلمانانو، دنیا کې چې ژوند تېروئ، قرآن خپل امام جوړ کئ، قرآن خپل پیشوا جوړ کئ، قرآن خپل مقتدا جوړ کئ. دی پسې ځئ، عقیده د دې مطابق استعمالوئ، جوړوئ، عمل د دې مطابق جوړوئ، اخلاق د دې مطابق جوړوئ، مړه ټول ژوند د دې مطابق تېروئ. نو ستا دا ټول ژوند د دنیا ثواب ثواب دی، ټول پیدا پیدا دی، اجر اجر دی. او که چرته د دې نه خلاف په بله طریقه ژوند تېرې، نو ځان له دې زندگی تباه کړه، د دې یو یو منټ به تانه الله حساب اخلي. بیا سوچ ورته وکړه.
الله الله ان لله عباد فتنا ان لله عبادا فتنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا یقینا د الله رب العزت په دې بندگانو کې ډېرو خياران خلق شته ډېرو خياران خلق شته هغه دنیا له طلاق ورکړي دي یعنی دنیا نه ځان جدا کړي دي دنیا سره تعلق او مینه کټ کړي دا او د دنیا نه داغي د هغه نقصانات او د فتنو نه یره کړي دا ځانې بچ کړي دي سوچو کدی دنیا تا نظروا فيها لما علموا جعلوها لجة واتخذوا صالح الاعمال فيها سفنا وی قتل دی دنیا تا نو سوچو کچ دا دنیا چه دا دی مثال د جوور ډن دی دی اولوی جوور سمندر دی او دیل چې څوک ور ډوب شوی دی نو هغه غرق کړی دی نو دای جووري اوبه وګرځولې وی ګڼلې او جوور اوبه له چې څوک ځینو کښتۍ کیږي نو دی کی کښتۍ ځان له جوړه کړه د اعمال صالحو کله چې سړی کښتۍ کی نو ډوبېدو نه بچي نو دی په دې کښتۍ کې په دې دنیا کې چې ژوند تیروي نو د نیکو اعمالو په مطابق تیروي نو دی دا دنیا د هلاکت نه الله محفوظ کړل وساتلې شوخه الله دې موږ د دنیا د نقصان او د تاوان نه وساتي واوره مسلمانانو ورونو واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا منګول ولګوي پر سید دین د الله تعالی باندې ټول مسلمانان په قران متفق شي ټول مسلمانان په قران متحد شي ځان لمکه گئی د دنیا کاردار چا خپل دی کاروبار دار چا خپل دی سیاست دار چا خپل دی خدا او عقیده او عمل د قران مطابق کئ خپل ژوند د قران مطابق کئ ناری نه بوم په دې عمل کئ زنا نه بوم په دې عمل کئ مشران بوم په دې عمل کئ کشران بوم په دې عمل کئ توجه دستاسو واوره دا یو خبر ذهن کې کینوي دا الله په قانون کې اچا د پار مراعت بنئ یو خو معذوري کنه بیمار دی ړوند دی شل دی ګډ دی قرآن استثناګانې کړي خو نور د الله حکم عام دی مثال په تور الله پاک قرآن کې وایي اقیموا الصلاة اے مسلمانانو مز په پابندۍ کوئ نو د دې قانون نه مستثنا هیڅوک هم نه دي مشر بم منځ کوي نو کشر بم منځ کوي خو چې بالغي که نابالغ هم د منځ ورته وایه مروا اولادکم بالصلاة وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیها اذا بلغوا 10 نو قد الله وی چې مسکوي زمنګ نارینه تم دا حکم دی زمنګ زنانو تم دا حکم دی زمنګ بادشاہانو تم دا حکم دی نو عام رعیت تم دا حکم دی علماء تم دا حکم دی عوام تم دا حکم دی اسوک په دې دنیا کې داسې نشته چې د دې قانون نه مستثنی اشته داسې او که چرته وې نو لوی ولی لوی محبوب د الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تب الله ویلې وې چې زمان نبی بس د تنور منځونه مکوام ځکه چې دا ټول خلق ستا د وجه نه په منظر اورېدلی دی د ټولو خلقو مستانه یاد کړی دی بس دا ثواب تاله ډېر دی حالانکې نبی علیه صلات وسلام سره د دې چې د هغه نه ګناه ډو شوې نه ده د تمامو جنتیانو سردار به الله الله خو حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي چې د شپې به الله ته دومره ولاړو چې د الله د نبی خپې به وپرسېدی الله الله او نبی علیہ السلام به ټوله شپه په ولاړه تېره کړه که چوټي و نو هغه ته به میلاو وه که نه دمه و نو هغه به کړې وه که نه د بیان نه دمه نه وه الله 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 پاک نبی ته وایي چې فاستقم کما امرتا ومن تاب معک اے زما نبی کلک ودرېږه لکه څنګه چې تا ته حکم شوی دی دا نه وایي چې تا سره به ګزاره کومه خیر دی کلک ودرېږه لکه څنګه چې تا ته حکم شوی دی
او هغې خلکو ته مو ووایه چې کوم تا سره راګرځېدلي دي چې هغې هم کلک ولاړي. محدثین یو روایت بیانوي مفسرین وی رسول الله سلام ته صحابه ووی یا رسول الله سر کې او ګیره کې دی ویښته سپین شوي دي د الله نبی بوډا شوی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وی شیبتنی هود و اخواتها ز سورت هود او داغه پشان نورو سورتونو بوډا کړی ما چې ما ته الله وی چې کلک ودرېږه. قرطبی دی یو عالم باره کې لیکلی دي وی امام پسې ولاړو او هغه دا آیت وی چې ولا ترکنو الی الذین ظلموا فتمسکم النار. الله وی ظالمانو ته میلان مکوئ ګینې اور به درته ورسي. وی فخر مغشیا علیه سړی را پرېوته هغه عالم را پرېوته او بېهوشه شو. خلکو له خپې لاسونه مګل چې په اوش کې راغی چاته تپوس وکړه چې دا ولې وی زما سوچ یو خبرې ته لاړ چې الله پاک فرمایي چې ګوره کم خلک په دنیا کې ظالمان دي د هغې ملګرتیا به نه کوئ هغې ته میلان به نه کوئ ګینې اور به درته ورسیږي. نو چې یو سړی ظالم نه دی صرف د ظالم ملګری کېږي الله وله اور ورکوي اور به ورته رسي او په اور به سوځي نو د ظالم به څه حالي. نو سوچ مې دې ته لاړ نو بس د خفګان او د هیبت د وجې نه برابانې څه چلو شو. واورې مسلمانانو الله نبی ته وایي چې یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک اے زما رسولان ورسوه هغه احکامات چې تا ته ستا د رب د طرف نه نازل کړی شوي دي. دا ورته نه وایي چې نبي آرام وکړه نبي او پیره آرام کوي. وحي راځي چې یا ایها المدثر قم فانذر وربک فکبر اے په کمبل کې ځان تاوون کیا ته ما آرام له نه را لېږلی ته ما دمې له نه را لېږلی پاسه خلک ویروه او د رب لوی خلکو ته بیانوه. الله اکبر. مقصد می دې خبره کې دی چې دا الله پاک قانون چې دی نو هغه عامي ای کې استثناء نه. نبی علیہ السلام په زندگی کې چرته یو مز قضا کړی نه دی. قضا معنی داره چې بینی را ګرځولی که قضا شوی دی د عذر په وجه لیلة التعریس کې که نه حدیث کې راځي نبی علیہ الصلاة والسلام او صحابه هغوی یو ځل د جهاد نه راتلل ناوخته ټیمو یو ځای کې پړاو واچو چې لږ ارام کو بیا روانیږو. نبی علیہ السلام وی زمنګ چوکیداری به څوک وکړي چې دشمن راته ضرر مو نه رسوي او سار مانځه ته هم موږ پاسئ ځکه هغه وخت کې خو نه موبایل وي چې په ټایم کو بیا به پاسئ نه بل څه سیسټم او ټولو ملګرو د شپې سفر یې کړی وي ستړي وو ویسه نه چې جمع رانه پاتې شي سار. حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ ورته وایي چې یا رسول الله تاسو ټول وده شئ زه بس تاسو چوکیدار یم. نبی علیہ السلام وی زه ډېره ښه ده. حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ هغه وی ما تهجد کول شپه وه دوی وده دي چې تهجد مې وکړل نو ما ویل لږ غونې وخت دی سبا ته نو داسې کې جواب هغې ته مې ډډه وواله او ناست یم په دې انتظار چې سهار سبا صادق شي زه به اذان وکړم او دوی به راپاسو. په دې کې ما باندې خوب غالب شو او زه م وده شوی یم او سړی چې تازه وده شي نو خو بیا خامخا څه خوب خو به راځي که نه. حضرت بلال رضی الله عنه مده دی نبی علیہ السلام مده دی صحابه مده دی سار شوی دی پته نشته. الله اکبر. په دې کې نور راوخته او چې په رسول الله باندې نور ولګېده نو نبی علیہ السلام راویښ شو. صحابو ته آواز وکړه بلال پسې راغی چې تا هغه چوکیداري څه شوه تا چې موږ له چوکیداري کوله ته خو ودی. حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ چې راویښ شو نبی علیہ السلام ته یو ټکی وی اخذ بنفسی الذی اخذ بنفوسکم اے د الله نبی هغه رب په ما باندې خوب راوستی او کم چې تاسو باندې خوب راوستلی دی. هر کار کې د الله خپل یو راز وي که نه هغه الله را باندې خوب راوست کم الله چې تاسو د کړي وی. نبی علیہ السلام بس ټیک دی انسان نه کمزوری دی انسان نه داسې کېږي هسې نه چې تاسو د دې نه دا سبق واخلی چې سار نور خطو سره به پاسېږو موږ به هم دا وایو چې اخذ بنفسي الذي اخذ بنفوسکم. ته به خپل کوشش کې او که بیا وده پاتې شوي
نو الله ستا په نیت خبر دی ستا په اراده خبر دی نو بیا خیر دی چې راپاسې د هغه مونځ وکړه بیا من نام عن صلاة او نسیها فلیصلیها اذا ذکرها څوک چې د یو مونځ نه د پاتې شو یا تیر شو نو چې کله راویښ شو یا ورته یاد شو نو هغه دې بیا راوګرځئ دا نه چې تیر شو نو بس تیر شو مسلمانانو انسان عاجز دی مونځ ته قضا کیږي که نه خو راګرځو به که نه ډېر خلک داسې شته دی چې بیا سپینګیري شي نو بیا ول ارمان ورشي یره جي په ما باندې خو ډېر مونځونه دي هلکه څه چل یې کړی یره جي هلکواني و بس نه به م کوو نو یو کس د چا نه تپوس وکړو هلکه ته چې دا مونځ قضا کوې که نه نو ته خفه نه یې نو هغه ورته وایي جي دا پریشاني خو دا ده د خفګان خبره خو دا ده چې مونځ رانه قضا کېږي او زه خفه نه یم که چېرته سړی خفه و نو بیا به ترې مونځ قضا شوی بیا خو کله مونځ نه قضا کېږي نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی لکه دې ځای کې موږ نه مونځ پاتې شو قضا شو دې نه لږ مخکې ځو لږ مخکې لاړل او د سونې وکړل او نبی علیہ السلام مخکې شو او د هغې قضا مونځ امامتي ورکړله صحابه ورپسې ودرېدل او هغه مونځ یې راوګرځو خو بهرحال خبره مې دا کوله د الله نبي چرته قصدن عمدن مونځ نه دی قضا کړی پوه شوې که نه او که کله داسې قضا شوی دی نو هغې واپس راګرځولی دی که د مونځ معافي وی نو رسول الله سلم به چې دی نو نه کولی ځکه چې هغه ته نور کارونه ډېرو که نه که معافي وی د مانځه او ویلی شي چې زمه یې کوئ نو د دې نه سخت حالت به بل سئ چې په میدان جهاد کې د دشمن سره جنګېږي نو الله د صلات خوف طریقه را لېږلې ده چې خلک به دوه ډلې شي یو ډله به امام صاحب سره ودرېږي او یو ډله به دشمن ته ولاړی دی به د یو رکات وکړي بیا به ځي دشمن ته به مخامخ ودرېږي هغه بله ډله به راځي او هغه به امام سره یو رکات کوي چې مسافري دوه رکاته مکمل شي نو بیا به چې دی نو د هغې نه بعد امام سلام وګرځوي او دا ډله به هغه خپل رکات وکړي او هغه بله ډله به هغه خپل رکات پاتې وکړي دا دومره تکلیفونه چې ورکوي خدا به ویلې وی چې مړه قضا یې کوي او چې کلي ته لاړ شي بیا به یې راوګرځوئ که د مونځ قضا کېدل جایز وی نو په دې موقع به الله ویلي وی چې بیا به یې وکوئ که نه دې نه ته یو سبق واخله چې ګورې په هېڅ یو حالت کې به مونځ نه قضا کوې بیمار او په ولاړې نه شي کولی نو په ناسته به یې کوې په ناسته نه شي کولی په ملاسته به یې کوې خو د مونځ پرېښودل به نه نو خبره مې دا کوله که استثنا وی نو د الله نبي له به وی عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما وی زه یو ځل لاړم وړوکی ماشوم دی لکه عجیبه خلک و ښه صحابه وړوکوالي نه د دین مینه او محبت یې دومره سیوا و وړوکی وی ما ویل چې د ورځې خو مې د الله د نبي هر یو عمل ولیده خو د شپې عبادت مې د الله د پیغمبر نه دی لیدلی چې دام لږ وینمه نو د الله په نبي باندې د ده ماسي واده وی میمونه رضی الله عنها هغې کره لاړمه په دې خیال لاړمه چې ماسی کره به شپه وکړمه چې د شپې د الله نبي کوم عبادت کوي چې هغه وینم په هغې شپه لاړمه چې د الله نبي زما د ماسی کره پاتې کېده وایي بس داسې اوده شومه سملاستمه د الله نبي او بیبي اوده شو زه م اوده شومه اوده نه یم خو ځان مې غلی کړی دی چې لږ وخت تېر شو د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم راپاڅېده او ورغې یو ګوډی راځوړندو په هغې اودس وکړه او بیا نفلو ته ودرېده تهجدو ته ودرېده نو ما ویله چې اوس موقع ده زه هم غلی غونې راپاڅېدم دا تاثر مې ورکو چې ګینې زه اوده هم اوس راویښ شوم داسې ستوماني مې ویسته او سترګې مې ومږلې واله ما هغه ګوډي ته زه هم ودرېدم زر زر مې چاردام وکړه او رالمه د الله د پیغمبر صلی وسلم سره نفلو ته ودرېدم تهجدو ته تهجدو کې تداعي نشته چې ته خلکو ته وې راځئ په جمع مونځ کوو او که چېرته به یو موقع خلک راغونډ شو په جمع کې نو صحیح ده نو وایي زه رالمه نو د الله د نبي صلی وسلم ما ته خو پته نه وه خو خالي جمع به مې لیده چې جمع باندې خلک مونځ کوي د نبي علیه السلام نه زه دې ګس طرف ته ودرېدمه نو وایي نبي علیه السلام دا لاس داسې راتاو کړو زه د غوږ نه ونیو نو مرشاته یې داسې راتاو کړم د ښي طرف ته د ځان نه راوستم چې یو امام یو مقتدي نو امام نه به بیا دا مقتدي به د امام ښي سیټ ته ودرېږي او دواړه به یو شان ودرېږي وایي نبي علیه السلام سره ودرېدم تهجدو ته وی د الله نبی قرآن شروع کړ الله اکبر نو د شپې تهجد او چې نبی علیه السلام پکې قرآن وی هغه څنګه عجیبه منظر انو وی نبی علیه السلام قرآت شروع کړ وی سوره بقره خلاص کړه سوره نساء خلاص کړه سوره ال عمران خلاص کړه وی حتی هممت بامر سوء وی تر دې پورې چې یو ډېر ناکاره اراده مې لکه راغلی وه خو ځان مې کلک کړی
هغه اراده مې ونه کړله. څنګه اراده؟ وای ما ویل چې نور کېنم، خپې مې وچاودې، خپې مې ستړې شوې، خو وایي بس ځان مې کلک کړه چې دا بوډا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولاړ دی نو زه څنګه کېنم. او وایي زه به ځان مې کلک کړی. نو ته ووایې چې دا سوره بقره او نساء او عمران ویلې کېږي که نه، دا خو 45 سپارې تلاوت شو. دا د الله نبي په 2 رکعاتو تهجدو کې کړی دی. دومره محنت او دومره تکلیف د الله نبي برداشت کړی. که استثنا وی نو الله به نبي ته ویلي چې دا ته څه کوې؟ ته د ورځې لږ ستړی شې د دعوت په کار کې چې د شپې دومره ودرېږي. الله الله څومره خوند کوي چې سړي په سینه کې قرآن د ورځې د هغې بیان کوي، د ورځې د هغې دعوت چلی او د شپې په مانځه کې هغه تلاوت کوي. الله اکبر. ومن اللیل فتهجد به نافلة لک. الله خپل نبی ته وایي چې زما نبی د شپې تهجد کوه، په دې بې خوبي کوه، په دې باندې دا به سوایي عملي تا دپاره، دا پکې سوا ستا اجر او ثواب شو. خو بهرحال خبره مې دا کوله چې دا الله پاک قانون چې نو هغه عامي ټولو دپاره یو شانه قانوني. مولوي صاحب او امي چې دی، نارینه چې دی او زنانه، بادشاه او ګدا، ټول د الله په قانون کې یو شانه دي. دا مسلمانانو د الله قانون به په ځان کې راوستل غواړي. انقلاب والا کتاب قرآن دی. قرآن انقلاب راولي. یو عالم داغه عقیده، داغه عمل، داغه اخلاق، داغه دا ژوند دا ولې د نورو خلکو نه بدل شو. کمال د قرآن دی. د ده په سینه کې قرآن راغی. نن د ده سترګې د پردو ښځو ته نه ګوري، نن د ده غوږونه د پردو د ښځو خبرې نه اوري، دروغ نه اوري، غیبت نه اوري، نن د ده ژبه دروغ نه وایي، نن د ده ژبه کنځلې نه کوي، نن د ده په ژبه باندې غلطې خبرې نه راځي، نن د ده لاس د ګناه کار له نه ورځي، نن د ده خپې د ګناه طرف ته نه ځي. کمال د قرآن دی. او قرآن هغه عظیم کتاب دی چې دا د انسان په زړه باندې اثر کوي او زړه په بدن کې بادشاه دی. دا بادشاه دی نورو اندامونو ته حکم کوي نو هغه کار کوي. نو چې بادشاه صحیح شي نو ټول بدن هغه په خپله صحیح شي، او چې بادشاه خرابي نو ټول بدن بیا په خپله خراب دی. پوه شوې که نه؟ الله دې زموږ د زړونو اصلاح وکړي. او قرآن هغه کلام الله دی چې دا د انسان په زړه باندې اثر کوي. لنثبت به فؤادک نزله على قلبك باذن الله. قرآن د زړه علاج دی، شفاء لما فی الصدور. بهرحال خبره مې دا کوله چې د انقلاب کتاب هغه قرآن دی. الله رب العزت د قرآن عظیم زموږ معاشره کې عام کی. او ما تا ته یو خبره شروع کړې وه، بهترین انسان هغه دی چې هغه خلکو ته هغه شی وښیي چې کوم درته خوږي. موږ ته د ایمان په رڼا کې قرآن خوږ دی، او ځکه خوږ دی چې د الله نبي فرمایي چې اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب الله. یقینا بهتره د ټولو خبرونه هغه د الله د کتاب خبره ده. دا زموږ ایمان دی چې د دې نه بهتره خبره بله واورئ. مسلمانانو یو ګیله درته کومه، بهتره خبره اورېدل غواړي که نه؟ په هغې باندې عمل کول غواړي که نه؟ او هغه بیانول غواړي که نه؟ نن مسلمانان دا زموږ کمی دی. عقیده هم دا ده چې د قرآن نه بهتر کلام نشته، د دې نه بله بهتره خبره نشته. خو کمی زموږ دا دی چې دروغ اورو، غیبت اورو، منګړت او بې سنده قصې اورو، او کله چې قرآن بیانیږي نو بیا د هغې اورېدو ته تیار نه یو. هغه راته یادیږي او قرآن راته نه یادیږي. یو آیت چرته موږ ته یاد نشو، د یو آیت ترجمه موږ ته یاد نه شوه، مړه که موږ اعلان اوري که نه هغې ته ښه غوږ دوه لکه غله شه اعلان کېږي. ولې پلانې مړ دی او پلانې چې دی د هغه خره ورکه شوې ده او د پلاني غوا ورکه شوې ده او د پلاني ټول کلی خبر شي. او خو چې کله عالم وی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، لوسپیکر کې आवाज راشي، دا یو بل ته ویل که څه आवाज صبر وکړه چې څه وایي، دوی پرېږده مړه دا زموږ استاد جي ترجمه کوي. موږ خپل گپ شپ شروع که نه شروع، موږ هغې ته غوږ نه ږدو. حالان کې مسله دا ده، الله پاک فرمایي وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون.
ينصتون کله چې قرآن لستی شي غوږ ورته کیدئ او چپ شئ دې دپاره چې تاسو باندې رحم وکړی شي زما چیلنج دی دی دنیا والاو ته تاسو راشئ قرآن ته کینئ راشئ قرآن واورئ زړه کلاو کوي د زړه نه بغض لرې کوي زړه نه حسد لرې کوي د زړه په غوږونو قرآن واوره که په تا اثر ونه شو نو بیا ماته ووایه د ټولو خلکو نه زیات سرکش چې دي نو هغه جنات دي څه شی دي جنات دي پیریان دي چې خپل هم ګمراه نور به هم ګمراه کول د ځان سره خو چې کله یو پیره قرآن اورېدلی دی نو څومره اثر پې شوی دی وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ کله چې راوړله منګه تا طرف ته یو ډله د پیریانو نه چې هغې طلب کو د اورېدو د قرآن کله چې حاضر شو نو یو بل ته وی چپ شي ابن کثیر وی وهذا ادب منهم دا د هغې ادب ادب د الله موږ ته نصیب کړي ادب یې وکړه الله ورته ایمان نصیب کړه یو بل ته وی چپ شئ چې چپ شو که نه او قرآن یې واورېد نو ایمان ورته نصیب شو او تش ایمان نه لاړل خپل قوم ته بیا مسلې بیانوي قوم د عذابونو نه یری دا د انقلاب کتاب د راغلی مشرک دی واپس موحد ځي قل اوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا وای چې ما ته وحی شوې ده چې د پیریانو سره ډلې څه کسانو قرآن ته غوږ کېښوده او چې وای اورېده نو موږ سره ډېر ناشنا کلام واورېده تاسو به شعرونه مو اورېدلي تاسو به سندرې مو اورېدلي تاسو به د خلکو لطیفې او د ګپ شپ خبرې مو اورېدلي خو والله چې کم لذت او کم خوند په قرآن کې دی قسم په الله که دا د دنیا په یو کلام کې وي داسې ده که نه ده په لومبي ځل یو سندره اوره نو تا ته به ناشنا لګي خو په دویم ځل وایي دا زړه ده په لومبي ځل یو شعر واوره ډېر خوند به درکوي په دویم ځل بیا مزه نه کوي په لومبي ځل یو کتاب ګوره ډېره مزه به درکوي نو بیا وایي دا ما کتلی دی پرونی اخبار څوک نن نه ګوري وایي دا څه دی زوړ دی که نه پرونی دی پرېږدوه وایي خو دا واورئ څومره زمانه وشوه چې الله قرآن رالیږلی دی او هر مسلمان د قرآن تلاوت یا وی یا اوري کنه ده کنه داسې ده کنه خود ما ته چرته څوک داسې سړی ښودلی نشي چې د هغه زړه د قرآن نه موړ شوی منم چې د مجبورۍ د وجې منم چې د سختې مشاغلو د وجې قرآن به تې پاتې خو د قرآن سره بې مینه په زړه کې ما غشا نه وي ځان ته به ګناهګار وایي ځان ته به کمزوری وایي او قرآن پسې بیړه خوږېږي او چې قرآن ته کیني نو زړه ته به یو سکون او یو اطمینان میلاو شي ما په دنیا کې داسې څوک هم نه دي لیدلي چې د هغې په زړه کې دومره اطمینان وي څومره چې د قرآن والاو په زړه کې اطمینان وي لږ د دې علماو د حال تپوس وکئ خلک چغې وباسي ګراني ده او خلک وایي دا دي او خلک وایي هغه دي د ټولې دنیا نه کمه تنخوا په ایمان وي د چا ده په ایمان یې وایي که نه مړه سړیه دا موږ چې څه کوو دا خو والله چې د دین پورې ټوکې دي ښه یو سړی انګلیش وایي یو سړی اردو او ریاضي وایي هغه له د میاشت 40 50 او 60 او 1 लाख روپۍ میاشت دا سکول کې استاد دی دا په سکول کې چپړاسي دی دا چې دی نو په هسپتال کې نوکر دی که نه دا په بل څه شي کې دی او چې یو سړی قرآن وایي نو موږ او تاسو هغه ته په داسې نظر ګورو چې په هغې یو وړوکی ماشوم هم څوک هوټل کې نه کینی الله الله خو واورئ دا علما د دې مقصد دنیا نه وي د دې مقصد چې دی نو دا د دنیا ګټې مټې نه وي الله رضا یې مقصدي د هر چا نه ول الله خبر کوي زړه کې سکون دی پریشانی نشته دی والله هغه مالداره خلک خانان نوابان دومره پریشان وي چې د خوب نه ورتلو د وجې نه ګولۍ اچوي ویره جی بس ټینشن دی پریشانی ده او قرآن کې الله وی الا بذکر الله تطمئن القلوب خبردار په ذکر د الله مطمئن کیږي زړونه کومه تسلی چې دنه په قرآن ملاویږي دا په بل څه نه ملاویږي
الله دې زمونږ او ستاسو مینه او محبت د قرآن سره پیدا کړي. دی وجې نه مسلمانانو د الله نبی وایي چې فإن خیر الحدیث کتاب الله وخیر الهدی هدی محمد صلی الله علیه وسلم. ټولو طریقو نه بهترینه طریقه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ده. زمونږ پیغام د خلکو ته دا دی راځئ چې دا ښایسته خبره دا واورو او دا زده کو په دې عمل وکړو. راځئ چې دا ښایسته طریقې د رسول الله په خپله زندګۍ کې راولو. وشر الامور محدثاتها او په ټولو کې ناکاره بدعات دي. راځئ چې د بدعاتو نه څه وکړو ځان بچو ساتو. کو به داسې انشاءالله که نه. قرآن کې الله وایي چې دا قرآن په دې کلکې منګولې ولګوه. دا د پرېښودو کتاب نه دی. حکومتونه به بدلیږي، حالات به بدلیږي، کله به ګراني او کله به ارزاني، موسم به بدلیږي، خو ستا عقیده او ستا نظریه به همدغه قرآن او ستا عمل به په همدې قرآن. ځکه دا قرآن د هر دور دپاره الله را لیږلی دی. الله وایي دا ستا م عزت دی او دا ستا د قوم م عزت دی. قرآن عزتمند دی چې دې سره څوک نږدې شو هغه انسان عزتمند شي. کڅوړه عزتمنه کېږي، کپړه عزتمنه کېږي، ریل عزتمند کېږي، انسان به نه عزتمند کېږي. الله دې زمونږ او ستاسو مینه او محبت د قرآن سره پیدا کی او الله دې د صحیح عمل کولو توفیق را نصیب کی. واخر دعوانا ان الحمد لله.